د میراث هغه تقسیم به قابل قبول چې کوم تقسیم الله رب العالمین د انسانانو په منځ کې په خپل احکاماتو مطابق کړی دی فرمایلی دی. دا ځمکه الله رب العالمین پیدا کړې ده. د حضرت آدم علیه السلام په زمانه کې هم دا ځمکه وه او نن هم دا ځمکه موجود ده او تر قیامته پورې به موجود وي. او د انسانانو الله رب العالمین پیدا کړي د الله مخلوق دی. خو د ځمکې تقسیم الله رب العالمین چې په کوم انداز او په کومه طریقه کړی ده او په کومه طریقه الله رب العالمین د دې تقسیم وضاحت فرمایلی دی، نو دغه تقسیم به تر قیامته پورې قابل قبول وي او د یو انسان به هم په دې باندې اعتراض نشي راتلی، بلکې هر انسان به په خپله خپله حصه باندې خوشحاله او مطمئن به. او که بالفرض یو انسان د الله د احکاماتو نه علاوه د دې ځمکې تقسیم په خپلو طریقو باندې کوي، نو همیشه به دا تقسیم ناقابل قبول وي او دا تقسیم به د خفګان او د دشمنو د جګړو باعث وي. اکثر خلکو ته چې ووایي چې راشئ موږ لرې تقسیم کوو، مثلا دوه وروڼه دي دوه خویندې دي، نو هر یو ورور د خپلې خور ته مثلا دا میراث په دې طریقې سره تقسیم شي چې هر ورور به خپلې خور ته حصه ورکوي. او وللذکر مثل حظ الانثیین چې ورور ته به په دوګنه میلاوي شي او خویندې ته به خور ته به د هغې په نیمه باندې میلاویږي. نو که بالفرض په دې طریقې سره تقسیم وشي خو ټیک ده، خو اکثر وروڼه ظالمان دا نه مني، وایي نه یاره موږ خو دا تقسیم نه منو، موږ خو خور له حصه نه ورکوو. نو همیشه هم د دې نه بیا قتل و قتال ته جوړ شي او جنګ جګړې او الله پاک قدرتي د هغې نه هغه برکت واخلي او قدرتي هغه ځمکه زیر نزاع شي او د جګړو او د فساد او د دشمنو باعث جوړ شي. نو محترم هغه تقسیم دی الله پاک موږ ته د هغې تسلیمولو توفیق نصیب کړي چې کوم تقسیم رب العالمین په خپل احکاماتو سره د خپل حکمت عملی په قانون مطابق الله پاک کړی دی موږ منځ کې. الله دې موږ تاسو د هغې توفیق نصیب